ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دی. سیاسي ټمپریچر چې کوم دی هغه ډېر زیات شوی دی، ورسره د ګرمۍ درجه حرارت کې هم ډېره زیاته اضافه شوې ده. تاسو په موږ باندې نن د سټوډیو کې د خولي وینئ چې نن خو د ګرمۍ یو ډېره زیاته انتخاب و وجه څه وه چې وجه دغه محمود خان او پرویز خټک د عمران خان نه لارې جدا کول وي او 50 امپیګان او ایمنیګانې د ځان سره یو کړل او بالکل په پښتونخوا کې د پی ټي آی جارو راواغسته څنګه چې د پښتونخوا د خزانه د دواړو کنګال کړی و، نو همدغه شانته پی ټي آی ورپسې کنګال کړه. منې به چې په کوم تالي کې خوړلې وم په هغې کې علت ووهله. حکومت هم کنګال که داړو ویلي نه شي چې یاره موږ په دواړه دا چې کله په میدان باندې ودرېږي دا دواړه وایي چې زه 15 کاله وزیر اعلی جوړ شوم، ما دله یوه داسې بیاټي جوړه کړې وه چې په هوا کې به ګرځېدې او هېڅ قسمه مسلې پکې نه وي او د نکاسۍ بندوبست د پېښور داسې شو چې کله به لږ شانتې باران وشو نو اوبه خو به د سره نه ودرېدې. دا پرویز خټک وایي. بیا به د ملم جبې د پراجیکټ خبره کوي. بیا په دې دواړو حکومتونو کې بعد بلین ټری سونامي خبرې وکړي چې موږ یو ارب اونې چې کوم دی په پښتونخوا کې پر ځای کې ولګولې، بیا چې کله وخت د مقرره نو بس ازنګل یې ورپسې وسوځولې. دا به د دوی د راتلونکي انتخاباتو منشور وي. په تقریرونو کې به دا خبرې کوي. اول ته به سرغونه څوک وي او تاسو ته پته راکنه چې چا دلته کې په موږ باندې دا مسلط کړي. یو خو هغه باجوا صاحب مسلط کړو، خو ورپسې بیا دغه بل چې کوم دی نو دوی له اختیار ورکړو. بیا دا بل وزیر اعلی به څه وایي چې 15 کاله مې حکومت وکړو، په هغه 50 لکو کورونو کې مې دله په پښتونخوا کې دومره روړل، هغه 1 کروڑ نوکرو کې مې دله دومره نوکرۍ وکړلې، 3.5 ډیمونه مې په ملکن ډیویژن کې مې ځای په ځای بالکل د بجلۍ د لوډ شیډینګ مې نوم او نشان چې کوم دی ختم کړو. د سوات نه مې سویزرلینډ جوړ کړو او هر څه چې کوم دی نو په سوات کې وشو. روزګارونه مې خلکو ته ورکړل. نو دی به په دغه کې دا وایي نو به د سوات خلکو په دړاډړ سره محمود خان له ووټ ورکوي او د دیر خلک هم ورکوي، ولې چې ملکن ډیویژن دی اوسېدونکو دغه ځای وزیر اعلی. البته د په نسبت باندې بیا پرویز خټک خو بیا هم څه بیاټي یو پراجیکټ یې کړو، څه کار کړی، خو هغه باندې خلک ستومانه دي. خو چېرته بل حکومت راغی نو لومبۍ او پښتونخوا کې څه کوي دغه پراجیکټ په ختموي. دی به ورته لا دا وایي چې زما په وخت کې صحت کارت ډېر ښه چلېده، په هسپتالونو کې کرپشن نو ټول صحت کارت چې کوم دی هغه په سرکاري هسپتالونو کې به مونږ ورکولې او یو ځای کې مو ورته چې کوم دی نو مونږه نجي هسپتال نو کولو کړی او نن پرایوټ هسپتالونو له صحت کارت یې ورکولې او نن د چا نه 38 لاک او 30 لاک روپۍ اخیستې دي. او داسې وزیر صحت هم راوستو تیمور سلیم جګړه چې هغه خو به سمه فرشته وه، هغه په صحت په معاملاتو کې چې کوم دی نو هېڅ قسمه علاج هم ټیک کړو، کمپلیکس هم ټیک کړو، د 400 د مردانو د ملکڼو ټول هسپتالونو کې هغه ټول سهولیاتو. او بیا د رزړ هسپتال او یو هسپتال نم چې کوم دی نو دوه یې مسان ورکړو، دا نه چې په د 2 هسپتالونو یو یې مس کړو. نو دی خو به تقریر دا یې صدا کوي. ګرانو کتونکو غرور او تکبر یو الله سره مزه کوي. دی پی ټي آی والا چې کوم غرور او تکبر کو او هغه نشه چې کومه دا په دغه اخکرې مات شو، دا د جون خبره. همیشه په خلکو الزامونه، تورونه، ګالم ګلوچ، کنځلې، لنډې لاپاړې، بل اسم نه، دلیل او منطق نه. او به دا پرشتې دي او دا دادي 65 کسانو په ایم پی ای کې په 65 امپیګانو په تیر حکومت کې لوډ سپیکر له اوپ نه دی ورکړی. په هغه تیر حکومت کې د پرویز خټک کې 32 کسانو اوپ نه ورکړی. داسې نمونې موږ اسمبلی ته لیږلې وي. پرویز خټک ته 57 کسان لاړل، خو د 400 امپیګانو ایمنیګان هم ورسره په رابطه کې دي، لا لار څاري، موقع ته دغه دي او داسې عجیبه شانتې خبره چې موقع څاري او بس خیران به شو، یکدم به وځي او بس پارټي مې پرېښودله دی کې. نو اوس خو دې پارټۍ کې دا کېږي، خو هغه استحکام پاکستان بل چې جهانګیر ترین جوړه کړې ده هغې کې دغه کېږي. دا 2 پراجیکټ شو ووتې په دې پښتونخوا کې. او ډېر خلک دا وایي چې عمران خان اونه مدري او سپې مدري او ستنو مدري او کومبه مدري او دا مدري او هغه مدري. دا د ستنو د ځناورو خبرې نه دي. زه خپل ځاني چې چارسه کې هغه چاله ووټ ورکوم چې زما د ضلعې ترقي غواړي، زما د میاوالي او د اډیایي خان او د دیرو د بل ځای سره کار نشته چې ما دلته کې چې ځان هم تپوس کولی شي او د قام هم تپوس کولی شي، نه چې بیا د خپل ورکر هم تپوس نشي کولی. خپل ورکر یې په جیل کې پروت وي او دوی ته په شا وي. نو هغه ما ته پته چې په ماضي کې چا کارونه کړي دي، خالي څه دي او فیوچر کې به څه کوي. هغه د 1 کالو کرپټ دی خو پیسې یې والي نو قام له کارونه هم کول، ترقي یې راوسته، پراجیکټ یې راوستې. دوی خو کرپشن هم نه دی کړی. د ان پي په حکومت کې ګرانو کتونکو 17 ارب روپۍ د 400 ته راغلي دي. یونیورسټۍ، کالجونه، عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس، ریلوې سړکونه، دنیا بلخاب پراجیکټ دی. دا کوم حکومت چې کرپ نو
نو په دې حکومت کې 10 ارب روپۍ دي 400 ته راغلي ما ته دي خو چېرته لګېدلي دي. بیا تابشیر پوم یو 12 میاشتې یو پېره وزیر اعلی توپ کړی دی، یو 18 میاشتې بیا کړی دی. په 400 کې ګیس بجلی او ډېرې غټې غټې پراجیکټ یو د کڼیور کې یو لوی کالج او 3 میاشتې د سکندر خان د منسټر پاتې شو، دلته نوکرۍ دا پوشتې د سیلابونو نه بچ کړو. دې ته وایي ترقي. دا ښکاره ترقي وي. داسې ترقي موږ په دې 10 کالو کې د بل چا په نوم ونه لیدله چې هغوی روړې ده او نه یې ویلی شي او نه مخامخ کیدی شي. صرف دا وایي چې لیډر هم ایماندار دی او لیډر هم نر دی او لیډر هم 3 غنټې تقریر کوي او لیډر هم چې کوم دی نو پر تقریر کې چې کوم دی ریپیټیشن کوي او ماښام چې کینو نو یوه نوړی ته نه جوړېږي. او لیډر چې کوم دی نو په سیکل باندې د بنیګاله نه راځي، خرچې اخراجات نه کوي، اسراف کوونکی نه دی او دیو دسخط چې کوم دی په اربو روپۍ خرڅېږي او ورسیز پې دونه اعتماد کوي چې IMF ټوله قرضه یې ختمه کړه. دا د دوی تقریرونه وي، دا خبرې دوی کوي. عملی خبره دوی سره د سره نشته چې چېرته غټ پراجیکټ او یا چېرته غټ کار. خو ګرانو کتونکو دا خاطر هم جمع وساتئ چېرې پرویز خټک لاړو یا محمود خان لاړو دا څه فرق نه غورځوي، دا ډېر زیات فرق غورځوي. دا علاقې چې کوم دي دا په دوی آبادي دغه علاقو کې دوی کارونه کړي دي چې مسلسل دوی سیټونه ګټي. نو داسې شوه چې څنګه دې دواړو وزیر اعلیګانو د خیبر پښتونخوا دغه خزانه کنګال کړې وه، نو دغه شانتې د PTI خاله موکو PTI داسې د خزان هغه سپېره بادونه پرې رالل او کنګال یې کړله او بالکل صفایه وکړله. نو دا هغه خبرې دي چې راتلونکي وخت هغه خو بند دی. تاسو پرون زما یو پروګرام کتلو فتنې کا اقبال جرم، هغه اقبال جرم کړی دی، د هغه مقدر هغه جیل دی. په نو مای چې کوم سازش کړی په دې ملک کې دا د هغې هغه حرکات او سکنات دي چې هغه خلک ټول د دغه پارټۍ نه په خپله لاړل چې یاره دا خو غداران دي د ملک، دا خو موږ له نقصان ورکوي. د سره نور موږ څنګه وخت تېر کړو؟ موږ چې به کومې خبرې کولو تاسو به کنځلې کولې. نو نن پرویز خټک او محمود خان او دغه خلک د هغې تصدیق کوي. څه شو هغه لونډې لپاړې هغه یوټیوبران او هغه فیسبوکیان؟ راځئ که نه خو ډېر تکړه یې، خبرو کې حق ووایه، د حق ملګرتیا وکړې، د دوی د پراجیکټو خبرو کې، د دوی د دې وایسونو خبرو کې، د دوی د ډي چوک خبرو کې، د دوی د درنو خبرو کې، د دوی د انساني حقوقو خبرو کې، د دوی د تنبانو خبرو کې، دوی چې امبولنس سوځولي د هغې خبرو کې، آرمي ته چې کم نقصان، ودانو ته کم نقصان، سرکاري ودانو ته کم نقصان، میاوالي کې کم نقصان، ریډیو پاکستان هغه ریکارډ وسوځو، په دې باندې خبرو کې څه شوې؟ تاسو ځان ته حق وایئ خو ویوز و لایک لیونې کړي او ویوز و لایک په فیسبوک باندې دغه جراثیم دي او دغه جراثیم چې کم دی هغه وایي خو یهودي جنډ شي دی خو شي نو بیا به موږ وټ ورکو چې یو سړي ایمان دې ته راشي نه دي نه به تمه څه کې منو چې په دې ملک کې ګراني ده خو دا ګرانۍ وجه هم چې کومه ده نه هغه هم دغه سړی دی چې د IMF نه په زیاتو شرطونو باندې قرضه اخیستې وه راتلونکي 10 کاله به نور هم موږ جاړو ګینې داسې نه وه چې د PDM چې کونسلري هم نه اخیستله چا یې نښه هم نه اخیستله ترماس نښه به یې وه چې دوی حکومت نن به 2035 پورې یو پیس خمید آرمي چیف و پایسا به بیا آرمي چیف نه راته دا یو ډېر لوی سازش چې کوم دی هغه دوی ناکامه کو همدغه شهباز شریف وایي چې خپل سیاست موږ په ریاست باندې قربان که خو زه اوس PDM ته د مسلم لیګ نون ته دوی ته وایم چې خپل چرچې خپل اخراجات په دې ګرمۍ کې چې موږ نه خولې پیږي تاسو کوټونه اچولي تاسو چې کوم دی نو ګلیبان اچولي وي تاسو بوټان اچولي جرابې م اچولي راشي زموږ خالق ګوره نن په دې ملک دا ګرمي وګوره دې ته سوچ وکړه نو ګرانو کتونکو دا څو خبرې مې داسې شریکولې چې په پښتونخوا کې PTI لا غرور تکبر ډېر غرور تکبر یې کړو ډېر الزامونه تورونه د غریب دشمني یې کړې وه نن د هغه لنډو لپاړو ډېر بدخال دی نو ګرانو کتونکو 57 کسان چې کوم دی هغه دغه یو نجي شادي خال کې دوی دا تقریب کړو میډیا پکې نه وه رابللې خو مزید به څه کېږي هغه به وختن په وختن به تاسو خبرو خو دې نه مخکې موږ په دې خبرې کړې وې چې پرویز خټک روان دی خپله پارټي جوړوي خو تاسو نه منله نن درته ثابته شو که نه